نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو پرون پر دې موضوع باندې خبره کړې و، کله بدعت او سنت سره ګډ شي نو د نجات طریقه یې څه شي او بل دا چې بدعت موږ څنګه پیژندای شو نو د نجات پر طریقه باندې موږ پرون دا خبره وکړه چې دا د احادیث څخه راخستل شوی قاعده ده چې بدعت او سنت سره ګډیږي، او کله چې بدعت راسي سنت لمنځه ځي نو په دې ارتباط باندې ډېر احادیث موږ وویل او بیا مو د فقه د کتابو حواله را نقل کړه. نو اوس هغه موارد بیانوو چې د هغو په ذریعه موږ کولای شو چې بدعت ژر وپېژنو، یعنی دا اسان راته معلومه شي چې دا کار بدعت دی او دا کار په شریعت کې ثابت نه دی. مخکې ما درته ویلي و د بدعت اسانه تعریف دا دی چې کوم عمل د نبی علیه الصلاة والسلام څخه د صحابه او د تابعین او تبع تابعین نه صراحتا او نه اشاره ثابت وي او ته د دین په نامه او د دین په نیت باندې کوي او د ثواب عقیده باندې لري نو دا بدعت دی. نو د دې لپاره مختلفې طریقې دي. اوله طریقه خو یې دا ده چې هر کله تاته د کوم شي په ارتباط باندې سودا پیدا شي چې دا شی به بدعت وي او کبنی نو د هغه شی د اصل د پاره د پیغمبر علیه السلام ژوند ته ولاړ شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دا مطالعه کړه چې آیا دا کار په شریعت کې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې وکړو، یعنی صحابه کرام هم دغه کار د دین په نیت باندې د ثواب په نیت باندې په دغه ترتیب باندې چې زه کوم او یا وس رواج دی کې دی کنه کې کدی حالت پیدا نه کړي د صحابه کرام ژوند تراس صحابه په ژوند کې وګوره چې هاو کوي کې نه کوي، کدی حالت پیدا نه کړي د تابعین ژوند تراس نو کدی حالت پیدا نه کړي د تبع تابعین ژوند تراس د فقها او زمانه کدی هغه زمانه کې پیدا نه کوي په دې پوسه چې دا اصل نه لري. نو کوم ترتیب چې تا ور کړی دی دا ترتیب او دا طریقه ثابته طریقه نه کدی په نیت باندې د ثواب کاوه بدعت دی او که هڅه په اخطاء نه فائدہ نشته پکښي. د دې لپاره مخکې احادیث خورا ډیر تیر شو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو د اتباع خبره کړي او اصل په دې کې دا حدیث دی چې مشکات را نقل کړی دی امام احمد رحمت الله علیه په حواله باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله الله لا تتخذوا اصحابي غرضا من بعد، چې د خدای په خاطر باندې د خدای په خاطر تاسو په دې پوسه لا تتخذوا اصحابي غرضا من بعد، چې زما صحابه زما څخه ورسته هدف مګرځوي هغه خبرې مکوي هغه معیار حق وبولي. فمن احبهم فبحب احبهم، نو څوک چې سره محبت کوي نو زما د محبت په وجه سره محبت کوي. ومن ابغضهم فببغض ابغضهم، او څوک چې د صحابه کرام سره بغض کوي بد ورسوي نو زما د بغض په وجه بد ورسوي، ځکه صحابه کرام خو زما صحابه دي نو که محبت سره کیږي خو هم زما په خاطر، او که خلک بد ورسوي نو هم زما په خاطر ورسوي. نو ځکه زما د صحابه کرامو سره تاسو شو ذکر او فرمای خیر القرون قرنی، تر ټول بهترینه زمانہ د ازما زمانہ ده، ثم الذين يلونهم، بیا د هغه خلکو زمانہ ده چې ما ترا نږدې چې هغه صحابه کرام رضی الله عنهم. خیر القرون قرنی، تر ټول بهترینه زما زمانہ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بیا د هغه خلکو زمانہ چې دوی ترا نږدې، یعنی د پیغمبر علیه السلام زمانہ، صحابه کرامو زمانہ، تابعین زمانہ او تبع تابعین زمانہ. د دې څخه وروسته پیغمبر علیه السلام فرمایي ويكثر الكذب، درواغ به ډیر سي، ويفشو الهوا، او بدعات و پیدا سي. نو یو مسله خو د پیژندلو اسانه طریقه ده. د دې لپاره علماو څو نوري طریقې هم ښودلې. دومره طریقه د بدعت او د سنت تر مابین د پیژندلو ده چې شریعت یو شی پر خپل پیروانو باندې لازم کړی وي یا مستحب یا سنت بللی وي. شریعت هغه تر یو خاص وخت
او تر یو خاص ځای پورې تړلي چې په پلاني وخت کې یا په پلاني ځای کې دغه کار ثواب لري. که تر واړه په خپل فکر باندې بل ځای ته، نو دا بدعت نه کیږي. شریعت یو موقع ورته ټاکلې ده، یو وخت ورته ټاکلې دي، تر ولاړېږي بل موقع او بل وخت ورته ټاکي په خپل فکر او اجتهاد، دا بدعت دی. دا دوهم اصل دی. د دې موږ یو مثال وسوایو. مثال مثلا دا دی، شریعت د درود شریف د پاره په لمانځ کې د التحیات څخه وروسته مقام ټاکل چې سړی به درود شریف د التحیات څخه وروسته وایي. دا شریعت و ټاکی او درود تاسو ته معلومه ده چې په لمانځ کې سنت دی، کفات سي مانځ ته فساد نه رسیږي. خو شریعت یې ځای درته و ټاکی چې د التحیات لله د ختمېدو څخه وروسته به درود وایي، او دا یې طریقه ده. نو که یو سړی راولاړ سي په خپل رایه او خپل فکر باندې دا وایي چې درود څه بد کار نه دی، دا الله تعالی پر پیغمبر درود ویل خو عظیم ثواب لري، نو دا تحیات څخه د مخه درود شروع کی، نو دغه کار دا بدعت دی. دغه د فکر، دغه د اجتهاد، دغه د رایه ولو که ظاهرا شکار معلومیږي، خو شریعت چې کوم موقع او کوم ځای ټاکلی وو د بدل کی، نو دا بدعت دی. چنانچه فقهاو په دې مسله باندې تصریح کړي چې کچیر یو سړی راولاړ سو د تحیات څخه کې درود شریف وایي او اللهم صل علی محمد کلمه یو سره فرقه، یعنی دا جمله پرسول، نو پر دې سړی باندې سجده سهو واجب. دا په هغه صورت کې کې خطاءن او په هیر باندې وایي، کې قصدن وایي منځ پاسه سجده سهو وکړي. که سجده سهو و نکړله المنځ به د سر راګرځي. تاسو ګوري دا یو ښه عمل دی، دا د باعث ثواب عمل دی، او شریعت د دې لپاره یو موقع او یو ځای ټاکلی دی، نو پر هغه ځای باندې به ته هغه عمل اجرا کوي. دا یو صورت. دوم صورت د مثال په توګه یو سړی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام روضه اطهر الته پیغمبر علیه السلام ورغزی مبارکی ته دریږي او السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته وای، یا السلام علیک یا رسول الله دا وای. نو کچیر یو کس وای چې دا خو درود دی او ثواب لري، نو په داغه الفاظ باندې په کور کې هم ناس په وطن کې ناس په هم درود وای، نو دا غلطه طریقه. ځکه شریعت د دې د پاره خپل محل او مقام ټاکلی دی. تب په خپل فکر او خپل اجتهاد باندې د دې مقام تغییر نه راوړي چې ته خپل فکر او سوچ پکښ وکې چې دا خو درود دی، دې کې نو څه بد کار دی، که زه هلته وایم که زه دلته وایم. نو دلته هم په دغه الفاظ باندې یو سړی درود وایي او د السلام علیک یا رسول الله کلمه استعمالي، نو په دې طریقه باندې دغه څه درود ویل دا بدعت دی. دا وسړی نه وایي، دا د اجتهادي غلطي ده، دا غلطي ودی پریږدي. چنانچه مشکات کې دوم جلد صفحات 406 یو حدیث را نقل کړي د حضرت سالم ابن عبید رضی الله عنه په مخ کې یو کس ناس، نو کله چې سالم ابن عبید رضی الله عنه وتری چل، نو هغه کس ورته وویل چې السلام علیک، ورته دې سلام، نو دور ویل والسلام علیک وعلى ابيك وعلى امك، ورته دې سلام، استغفر مور دې سلام، استغفر پلار دې سلام. دا کلمات یې په غصه ورته وویل. هغه کس په دې باندې لږ خواږه چې ما تا ته دعا وکړل او تا ما ته داسې شدید کلمات ویل، یعنی ولو که دا کلمات خو دعایه کلمات، خو د محل او موقع څخه سړی ته معلومیږي چې په کم انداز باندې ویل کیږي. نو دور ته خو عامه ده ما عین هغه کار وکي کوم کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وتری چل یو چا داسې ورته ویل، پیغمبر اسلام داسې ورته ویل لکه دا مات، بلکې بیا ورسته پیغمبر علیه السلام ورته ویل چې دا طریقه نه ده، بلکې چې څوک وتری چې هغه به دا وایي چې الحمدلله، او دوم کس ورته وایي چې يرحمک الله، او دریم ورته وایي چې یغفرک الله یا يرحمکم الله ويصلح بالکم، یا دې ته ورته نور الفاظ احادیث کې راغلي. نو تا د پیغمبر علی السلام ترتیب ته تغییر ورکړي، نو ته په دې خوا مبده و داستا غلطی.
دا دوم صورت سو که یو سړی دغه محل او موقع بدل کی دا غلطی شي. دریم مثال موږ داسې ویلای سو د مثال په توګه اوس اذان دی. شریعت اذان د پنځول منځو د پاره سنت مؤکد ګرځولې، د سحر المنځ د پاره، د ماپښین، د مازګر، د ماښام او د ماخستن. او ځینو روایتو کې د تهجد د پاره هم راغلي دي چې زموږ په مذهب کې نسته، د امام احمد رحمت الله علیه او امام شافعی رحمه الله په مذهب کې سته. د دغه مقامات او سماسه او شریعت په بل یو ځای کې هم اذان او اقامت جائز نه دي ګڼل. نو که یو سړی را ولاړ شي اوس د استسقا په مانځ کې اذان او اقامت شروع کړي منځ خودي، او یا د مثال په توګه د جنازې په مانځ کې اذان او اقامت شروع کړي منځ خودي، او یا د اخترو په مانځ کې اذان او اقامت شروع کړي، یا د خسوف یا د خسوف مرج ترنځنی ولی یا سپوږمۍ ترنځنی ولی یو سړی اذان او اقامت شروع کړي منځ خودي، یا د قرات پکښ ویل کیږي، رکوع وی سجده جن المنظور ورسته خطبه ویل کیږي. نو دا څه پرواله دي؟ نو دا بدعت دي. ځکه شریعت په دې ځای کې دا کار نه دی کړی او ته کې شریعت اذان تر خپل خاصو مقاماتو پورې مقرر کړی او ته په نورو مقاماتو کې وایي. نو په همدې ارتباط باندې زموږ فقهاو لیکلي چې پر قبر باندې اذان کول یا مړی ته اذان کول دا بدعت دي. چنانچه علامه ابن عابدین رحمت الله علیه د رد المحتار مصنف هغه د بحر الرائق د حاشیه څخه د خیر رملی په حواله باندې را نقل کړی دي چې بعضی شافعی علماو و دې ته جواز ورکړی دی چې پر مړی باندې د اذان کیږي، لکه څنګه چې د کوچنی په غوږ کې اذان کیږي. د کوچنی په غوږ کې اذان شریعت جایز کړی دی، نو د مړی د پاره دیم کیږي. او دلیل ادا ویلی دی چې د کوچنی د پاره اذان ځکه کیږي چې شیطان ورڅخه ولاړ شي. ځکه حدیث کې راځي چې اذان شروع شي شیطان زغلی، نو د دې مړی څه بم زغلی. ګوره دا د دې قیاس دی. دا ځینې خلک قیاسونه کوي، وای التم دا دلیل دی دلتم دا دلیل دی. دا قیاس خو د مجتهد کار دی، دا خو د هر چا کارونه نه دی. نو علامه ابن حجر رحمت الله علیه چې د شوافع کلی عالم دی، د امام بخاری رحمه الله د بخاری شارح او تقریبا د علمیت په ارتباط باندې د ټولي دنیا د علماو اتفاق دی چې حافظ الدنیا د دنیا تر ټولو لوی حافظ د حدیث په ارتباط، یعنی د په زمانه کې ډېر حافظ الله تعالی ورکړي. نو هغه پر دې ډېر ټینګ رات کړی دی. هغه وای دا بدعت دی، دا هیڅ اصل نه لري. نو یو وجه پیدا د مړی د شیطان څخه خلاص دی، او بل دا د ځانه طریقه ده. چنانچه رد المحتار په اول جلد صفحه 315 کې او ابن حجر رحمه الله په شرح د عباب کې په جلد 2 صفحه 215 او دا غرنګ په خپل فتاوا کې تفصیلی د دې خبرې رد کړي چې دا صحیح کار نه دی. دا د کتاب دی فتاوا یې دا جلد 2 صفحه 215 چې دا بدعت دی، د دې هیڅ اصل نشته. نو دا د شریعت دا ځای نور ته ټاکلی، دوی دا ځای ورته انتخاب کړي، ولو که ظاهرا خدا نو شکار دی بدی کې نو څه بدی ده، نو خو شریعت نه دی ټاکلی ته نه ټاکي. دا څلورم صورت. پنځم مثال د دې د پاره موږ دا وایو شریعت ستاد پاره روغبر دا په یو خاص وخت کې سنت یا مستحب بللی. مصافحه په دواړو لاسو روغبر کول یا معانقه د غیږ روغبر کول، دا هغه وخت د چې ستا او ستا ملګری غائب سي، یا یو مسافر د سفر راشي، یا کم از کم په مابین کې ورځ یا نیمه ورځ تیر شوی، نو تاسو دې سره مخامخ سي بار روغبر سره وکي لاس پراس کې ورک. نو دا مصافحه سنت عمل ده، پیغمبر علی السلام کړی، په پیغمبر علی السلام په خپل عمل وخت او طریقه شو دی. نو اوس که یو سړی فرمانځ باندې ناس په سلام وګرځول سي بس سره ولاړ سره روغبرونه سره شروع کی، نو دا د ثواب په نیت دا بدعت، ځکه چې تا دې د پاره وخت د ځانه مقرر کړ او په نیت د ثواب هم کوي. چنانچه محدثین او فقها او پر دې باندې تفصیلی رد را نقل کړي چې په بعضی علاقو کې ځینې د مازګر د لمانځه ورسته او ځینې د سحر د لمانځه ورسته روغبرونه کوي، او ځینې بیا د اخترو د لمانځه ورسته روغبرونه کوي.
او په مسجد کې سره ناست وي ماښام او سحر سره ویني نو د دوی د پاره دغه روغبړونه چې په نیت د ثواب کې بدعت دي هیڅ اصل نه لري. په دې ارتباط باندې شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه دا تقریبا د اوس څخه 4.5 کال مخکې وفات شوی او تقریبا د هند د ډیرو لوی علماو څخه دي. د شاه ولی الله محدث دهلوی څخه لا هم مخکې زمانه کې تیر شوی او د په زمانه کې تقریبا 10 پاچاهان پر لپسې تیر شوی. ډیر لوی اوږد عمر الله تعالی ورکړي او زیات کتابونه یې لیکلي. هغه په خپل کتاب کې چې د مشکات شریف شرح یې لیکلی ده په هغه کې چې دا اشعه اللمعات هم دي د شرح او لمعات هم دي. په هغه کې په باب المصافحه کې لیکي په فارسی باندې دا شرح آن که بعضی مردم مصافحه میکنند بعد از نماز یا بعد از جمعه چیزی نیست بدعت است. از جهت تخصیص وقت وای دا چې ځینې خلک د لمانځه څخه وروسته مصافحه سره کوي یا و د جمعې د لمانځه وروسته وای دا هیڅ اصل نه لري بدعت دی. از جهت تخصیص وقت فوجد دې چې تا د روغبړ دپاره دغه وخت خاص دی. ها که چیرې مثلا یو کس د سفر راغلی په لمانځه کې ستا سره یو ځای شو بیا دې وروسته روغبړ وکړي هغه پروا نه لري. یا د جمعې په ورځ باندې ته د یوې هفتې دپاره چې د یو چا سره نه یې لیدلي بیا روغبړ وکړي هغه پروا نه لري. که دلته چې د جمعې په ورځ ځینې کسان روغبړ کوي د لمانځه وروسته خو موږ هغو په ټوله هفته کې نه یې سره لیدلي دا روغبړ په دې نیت باندې کوي هغه پروا نه لري. هغه کسان چې روزانه ویني هغه باید روغبړ ونه کړي او ضرورت هم نه وي ولې هغه هر وخت کولی شي دغه وخت باید ورته خاص نه شي. علامه علی قاری رحمت الله علیه په شرح د مشکات کې د همدې مصافحه په ارتباط لیکي ولهذا صرح بعض علمائنا وای د همدې وجه تصریح کړي د زموږ بعض علماو انها مکروهه چې دغه روغبړ او مصافحه دا مکروه ده. وحين اذن په دغه وخت کې چې تا وخت ورته وټاکي انها من البدع المذمومه د ډیرو بدو بدعاتو څخه. حاشیه مشکات جلد 2 صفحه 401. علامه ابن عابدین شامی صاحب د رد المحتار چې د زموږ د مذهب معتبره فتاوا ده په هغه کې لیکي وقد شرح بعض علمائنا وغيرهم زموږ ځینو علماء او نور علماء تصریح کړي د بکراهه المصافحه د روغبړ په مکروهوالي باندې المعتاده چې عادت دي عقب الصلوات د المنظور د المنظور چې کوم خلک مصافحه کوي دا مکروه عمل دی دا ثابت نه دی. مع ان المصافحه سنه سره د دې چې مصافحه کول سنت وما ذلك ودغه د روغبړ او مصافحه وای نه ده مکروه الا لكونها لم تؤثر في خصوص هذا الموضوع ووجب هم داوی د مکروهوالي او د بدعت کې دلو چې په دغه خاص موقع کې شریعت نه د ټاکلې او ته ټاکي. رد المحتار جلد 2 صفحه 215. دا یو اصل موږ هغه بیان کوي بیا مو دوهم اصل بیان کوي او دریم اصل مو دا بیان کوي. څلورم اصل دا دی چې شریعت یو شی مطلق شودلی وخت مخته نه دی ورته ټاکل هر وخت هغه کار کوي ته په وخت پورې مقید کې خاص په یو وخت کې شریعت هغه کار مطلق ټاکلی دی ورځ نه دی ورته ټاکلې هفته نه دی ورته ټاکلې او ته د هغه د فار وخت او ورځ ټاکې نو دا کارم بدعت. لکه شریعت چې یو شی مقید ټاکلی ته مطلق کې هر وخت کې سینه دی نو داسې که شریعت یو شی مطلق ټاکلی او قید مې دی نو سره یشي او تقید سره یشي. د مثال په توګه شریعت مشتد دی اجازه تر کړی دی چې تاسو د قبرونو زیارت کوئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي كنت نهیتکم عن زیارة القبور ما تاسو د قبرونو د زیارت ته منع کول است فزوروها اوس د قبرونو زیارت ته ځئ فانها تذکر الاخره ځکه دا قبرونه سړی ته آخرت ور یادي. په داسې حدیث کې پیغمبر علیه السلام خپل ټول امت ته د زیارت کولو اجازه ورکړي چې تاسو زیارت ته تلای شئ. که اوس یو سړی را ولاړ شي د دې زیارت لپاره وخت وټاکي مثلا وخت ورته وټاکي چې صرف د جمعې په ورځ به ورځم یا به صرف په چهارشنبه ورځم یا به صرف په پنځشنبه ورځم یا به د مثال په توګه په اختر کې ورځم
او د دنیا ته هم دا وی چې په دغه وخت کې به زما دعا قبلېږي او ثواب برا کول کیږي، نو دا عمل بدعت. ځکه تا د خپل ځان وخت ورته وټاکي، شریعت ته مطلق اجازت درکړي، نو دا خاص وخت ورته مقررول دا بدعت او جائز نه دي. په همدې ارتباط باندې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه چې دا محدث دی د هند او تقریبا زموږ د ټول علماو چې په افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش کې څومره علما دي د ټولو د حدیث سلسله او شاه عبدالعزیز رحمه الله تدریج دا د حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه زوی دی. هغه په خپل فتاوا عزیزی کې دي کې په دې ارتباط باندې دا خبره ذکر کړي، تفصیلی سوال جنې سوی دی او د هغه سوال په جواب کې ورته لیکلي برای زیارت قبور روز معین نمودن بدعت است. د قبرونو د زیارت د پاره ورځ تعینول بدعت دی. اصل زیارت جائز است، اصلی زیارت روا دی. وتعین وقت در سلف نبود، د وقت تعینول په سلفو کې یعنی صحابو کې نو. و این بدعت او دغه بدعت از آن قبیل است که اصلش جائز است. وای دغه بدعت د هغه بدعاتو د ډلې څخه دی چې اصل خو یې روا دی چې نفس زیارت کول دي، دا خو روا دی. دغه وخت تعینول بدعت و خصوصیت وقت بدعت، خصوصیت د وقت بدعت مانند مصافحه بعد عصر کې در ملک توران و غیره رائج است. وای دا په مثال د هغه روغبړونو دی چې ورسته د مازګر د لمانځه کیږي در ملک توران، د توران ملک ایو ملک دی و غیره او په نورو ځایو کې رائج است الته رواج دی. دا د سلسله و روز عرس برای یاد دهانیدن وقت دعا برای میت اگر باشد مضایقه ندار. یعنی قبرونو ته سړی ورځي او هلته دعا ورته کوي، وای کچيري الته ته اتفاقا برابر سولې او دعا د میت ته وکړه، خلکو دا ورسته عین کړي او ته داسې اتفاقا برابر سولې، دا پروا نه لري. لیکن التزام عین روز، لیکن التزام د دغه ورځې کول نیز بدعت است. دام بدعت دی. از همان قبیل کې گذشت د هغه قبیله څخه چې مخکې خبره درته تیر شو. فتاوا عزیزی جلد اول صفحه درونی وي. پدې کې دا خبره ښکارا کړل چې تبه نه د قبر د پاره د هغه د ورځې د ټاکلو د پاره چې په پلاني ورځ باندې وفات شوی دی آینده سالګره کوي او په داغه ورځ دعا ورته کوي، او یاد دې د پاره وخت مقرره چې په پلاني ورځ باندې ثواب ستا. لکه ومش کې چې ځینې داسې عادتونه ستا چې قبرو د پاره مخاص ورځې ټاکلي او په خاصو ورځو کې هغه ته ورځو. په عامه کسانو کې دا عادت دی چې خصوصا قبرونو ته د اخترو په ورځو کې ورتلل ډیر ثواب بول، او یا د اختر څمخ کې یو د مړو شپه او یو د ژوندو شپه مقرره کړي. دا په شریعت کې هیڅ اثر نه لري. دا څلورم اصل دی چې ما تاسو ته بیان کړ. څنور اصول هم دي، کتا چې دغه اصول شیاد وساتل ان شاء الله تر قیامت تر ورځې پورې به تاسو او نور مسلمانان چې په دې اصول باندې وچلی د بدعات څخه ځان خلاص وساتلی شي. څنور اصول دي هغه به سبا بیان. الله تعالی دې عمل کول توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.